دوه رکعته دی. هر یو رکعت کې 15 رکوع دي. د هر یو رکوع رکن دی که موایز یې ته وایي نه شي. دوې طریقې دي، دوو طرف ته اشاره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوه ډېره مهمه مسئله نماز آیات په باره کې. زما او تاسو زلزلې لمونځ نه وتی، صرف زلزلې نه دی، میاشته تاندر ونیسي، میرسته رکه تاندر ونیسي، زلزله وشي واجب دی در باندې. او که چیرې اسمان نه تاندر راوغورځېږي یا هغه نه علاوه تور بدونه وي، بدونه ورځي، څه ډېر خلکو وډر شي ورنه، دې صورت کې پکار د انسان نماز آیات وکړي، خو مستحب دی دې صورت کې. طریقه یې دا دی چې 2 رکعته دی. هر یو رکعت کې 15 رکوع دي. د هر یو رکوع رکن دی که موایز یې ته وایي نه شي. دوې طریقې دي، دوو طرف ته اشاره کوم. یوه اسانه طریقه ده، یوه لږه ګرانه ده. یوه یعنې مختصره ده، یوه طولني ده. طولني طریقه یې دا دی چې هر یو رکعت کې پکار دی الحمد وایي او سوره وایي، بیا رکوع ته لاړ شي. بیا رکوع نه سي الحمد وایه، سوره وایه، بیا رکوع ته لاړ شه. الحمد وایه، سوره وایه، بیا رکوع ته لاړ شه. مطلب 15 وارې الحمد او سوره وایه، 15 رکوعونه اوسه وکړه. او دویم رکعت کې اندسې 15 وارې الحمد وایه، 15 وارې اوسې سوره وایه، قل هو الله احد وي کومه سوره وي، او 15 رکوعونه وکړه. دې طریقې سره یې لمونځ مکمل شي پکار دی. خو دا لږه اوږده دی، تفصیلي دی، ثواب یې ډېر زیات دی. دویمه طریقه چې لږ اسانه دی هغه دا دی، الحمد مکمل وایه، یوه سوره راوخه 5 حصو کې تقسیم که. او دې ځای کې 5 حصو کې داسې تقسیموی شي چې یوه یوه آیا پکار دی وایي. او یوې نه کم آیا ویلی شي، سیستني غویي څه ویلی شي، خو اعلی څه کله معنا مکمله وي. او بسم الله باندې اکتفا نشي کوی، یعنی صرف بسم الله وایي او بیا رکوع ته ټیټ شي، نه، بسم الله سره به خامخا یوه آیا یایي. مثلا زه قل اعوذ برب الفلق څخه ښیم، الحمد کله اوله ولا ضالین پورې بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شولم، من شر ما خلق، رکوع ته ټیټ شولم، بیا اس شولم، ومن شر غاسق اذا وقب، رکوع ته ټیټ شولم، بیا اس شوم، ومن شر النفاثات فی العقد، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شوم، ومن شر حاسد اذا حسد، رکوع ته ټیټ شوم، بیا اس شوم. چې کله 15 رکوعونه دې طریقې سره پوره کړل، تو یو رکعت وشولو. دویم رکعت اندسې وکړه. مطلب دا چې الحمد یو وارې وایه، بیا یوه سوره 5 حصو نه تقسیم که، یوه آیا رکوع ته ټیټېږه. 15 رکوعونه چې کله مکمل شي، 15م رکوع نه بعد یا 10م رکوع نه بعد کله اس کېږي سمع الله لمن حمده به وایي. دې ځای کې یو شی عرض کوم چې کله چې ته رکوع نه اس کېږي سمع الله لمن حمده به نه یایي، صرف الله اکبر وایه. ټیټېږي یا الله اکبر مستحب دی، که اس کېږي یا سمع الله لمن حمده مه یایه، بلکې صرف یو الله اکبر وایه. خو اخیري چې کله 15م رکوع کې بیا اس کېږي، بیا سمع الله لمن حمده وایه ورکې، ټیټ شه. بیا همدې شان سره 10م رکوع چې کله وکړي، 10م رکوع چې دویم رکعت کې کېږي، دویم رکعت کې 10م رکوع پوره کېږي، کله هغه چې کله ته وکړې هغه نه اس چې سمع الله لمن حمده وایه. وګرنه نورو رکوعانو ته څه ټیټېږي اس کېږي، صرف الله اکبر ټیټېدلی کې وایه، اس کېدلی کې وایه. او یو شی دا ذکر کوم چې مستحبه دی، 2م رکوع نه مخکې او 4م رکوع نه مخکې، 6م رکوع نه مخکې، 8م رکوع نه مخکې، 10م رکوع نه مخکې یو تکبیر، یو دعای قنوت هم پکار دی انسان وایي، مستحبه دی. او که چیرې دوره ډېر نشي کوی، صرف 10م رکوع نه مخکې اخیري رکوع چې کوم دی 2یم رکعت کې اخیري رکوع نه مخکې یو وارې د دعای قنوت وویله، کافي دی، المونځ د دې سره ټیک دی او مستحب د ادا شولو. دې طریقې سره دغه نماز آیات دی او اکثر مونه نماز آیات قضا کیږي. او انسان که چیرې سوچ کوي چې ما نه به څومره نماز آیات قضا شوي، میاشتې میرسترګې زلزلې والا معین کولی ضروري نه استوي چې میاشتې والا د کوم میرسترې والا د کوم، بس صرف اندوره نماز آیات د کوم قضا واجب قربتا الله. دې طریقې سره پوره کیږي. پروردګار عالم د مو تاسو ټول ته توفیق راکړي چې نماز آیات باندې عمل کوو، دا واجب دی مو باندې، دا پکار دی مو ادا کوو. السلام علیکم ورحمت الله.